ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله ثم الانتقال منها إلى سائر السمعيات ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراس وتحقق العلم بها ليتوصل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم. فقال طالبانو غرض د شارح رحمت الله علیه په دغه عبارت سره اصل کې دفع دی او اعتراض ده. اعتراض دا د معترض وی چې مقصود په هر یو فن کې بیان د احوالو د موضوع د هغې فن وي. مقصود په هر یو فن کې بیان د احوالو د موضوع د هغې فن چې کومه موضوع ده نو خلق په علم کې د هغې موضوع احوال بیانوي. او مونږ په ابتدا کې ویلیو چې موضوع د علم الکلام چې دی هغه څه شی ده؟ اثبات ذاتی. نو معترض وی په کار دادا چې بحث د مقی موضوع نه شوی وی. تا د الله تعالی د ذات اثبات کړی وی، د الله تعالی د صفاتو اثبات ته کړی وی، او دیزی کې تاغه مقصود اهم پریښوده او ماته نه راغلی شروع دی وکړله و دی ویلی چې قال اهل الحق حقائق الاشیاء ثابته. د دې عبارت خو دلته څه مناسبت نشته. نو شارح رحمت الله علیه راغی او د دغه اعتراض نه دی جواب کی په ثم لما کان سرا ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات. غرض د جواب داده د معترض ته وی ما کدغه خبره وکړه چې حقائق الاشیاء ثابتتن، اگر که بیان د دغه خبره دا مقصود په دغه فن کې نه دی ولیکن موقوف علیه د مقصود ده. موقوف علیه د چا ده؟ او تاسو قانون د کړی دی چې موقوف علیه د مقصود وي. مقصود اثبات ذات و صفات ده او دا موقوف علیه د مقصود ده نو دا هم مقصود وګرځیده. نو کته وی چې دا سره کوم موقوف علیه د مقصود ده نو دلته خو اثبات ذات دی او اثبات صفات د باری تعالی دی. نو دی جواب په دې طریقه باندې کوي او وای چې لکه مونږ او تاسو چې را لګیږو اثبات د ذات د باری تعالی کو، نو اثبات د ذات د باری تعالی دا په برهان لمی سره نه کیږي بلکې دا په چا سره کیږي؟ برهان انی سره. په چا سره؟ تاسو ته ابتدا کې ما ویلو برهان دوه قسمه دی، لمی او انی. انی کې یا د منصوب بسوی ان او ان اثر ته ویل کیږي په عبرانی ژبه کې. نو برهان انی چاته وای چې پاږي کې استدلال د جانب د اثر نوی په مؤثر باندې یا د جانب د معلول نه په علت باندې هر تعبیر چې کوي. او په برهان لمی کې یا راغلی د منصوب بسوی لم او لم چاته ویل کیږي؟ علت ته ویل کیږي. او برهان لمی ته لمی ځکه ویل کیږي چې په دې کې استدلال وی په معلول باندې من جانب العلت یا استدلال د مؤثر نوی په اثر باندې هر تعبیر چې تاسو کوي. نو دی وای مونږه چې وکتلی اثبات د ذات تباری تعالی په برهان لمی سره نکیږي. ولی ځکه لم علت ته وای او باری تعالی لره علت نشته دی چې دی ورلره معلول وګرځو. څه شی ورلره وګرځو؟ بلکې الله تعالی خپل علت ته د چا د پاره د کل ممکناتو د پاره. نو اثبات خو په برهان انی سره لمی سره نکیږي. انو په چا سره د ذات اثبات کیږي؟ و اثبات د ذات د باری تعالی چې کیږي نو دا په برهان انی سره کیږي. او په برهان انی سره په څه طریقه کیږي؟ نو طریقې دا ده چې ته به یو ځل راولګېږي دا ټول محدثات به راواخلي او بیا به د دغې محدثاتو د طرف نه ته استدلال وکړي په چا باندې؟ په وجود د حادث باندې. وجود د چا باندې؟ د محدث باندې. دا به ووایي چې هلکه دا محدثات شته، نو چې محدثات شته دی نو د دوی دپاره محدث هم شته دی. ولی محدثات
دا بغیر د مؤثر نه او بغیر د علت نه وجود ته نشي راتللی، ځکه محدثات ممکنات دي او تاسو ویلي دي چې د ممکن وجود او عدم مساوي وي، د ممکن وجود او عدم، او دا هم ویلي دي چې اصل په ممکن کې عدم دی. اوس د هر کله چې د ممکن وجود او عدم دواړه مساوي دي او ته رالګېږي دا وجود ته په دغه عدم باندې ترجیح ورکې، یعنی ممکن د عدم نه اوس وجود ته راځي، د بقعې د عدم نه بقعې د وجود ته راځي، نو دلته یو مؤثر پکار دی، علت پکار دی چې دته د چا نه اله د عدم نه وجود ورکي، د عدم نه څه شی ورکي ورته، یعنی د نشت نشته کې. نو د عدم دا ممکن چې د نشت نشته کوي نو هغه به یو ذات وي، او موږ تاسو دا قاعده په سلم کې ویلې ده، دا ممکن ته چې د عدم نه وجود ورکوي نو دا بیرته دا درې شیان دي حقایق موږ تاسو وایو، حقیقت ممکنه، حقیقت واجبه او حقیقت ممتنعه. حقیقت ممتنعه خو بل شي ته وجود نشي ورکولی ځکه هغه خپله ممتنعه دی، نو ځکه هغې کې امتناع دی، امتناع ظلمت ته چې کوم شي کې خپله ظلمت وي نو هغه بغیر ته وجود څه ورکي. او حقیقت ممکنه هم بل ممکن لره وجود نشي ورکولی. ولی که یو ممکن بل ممکن ته وجود ورکي نو تاسو ویلي دي دا شی خو ممکن ده، اوس دې ممکن ته وجود چا ورکه دغه ممکن ورکه، نو دا خپله ممکن دی. لکه څنګه چې په دې ممکن کې وجود او عدم دواړه سره مساوي برابر وه، خو دا هم ممکن دی که نه، دکې وجود او عدم دواړه سره برابر دي، نو دې ممکن وجود دته ورکه، اوس دې کې وجود او عدم ده، نو د دې وجود ته خو به هم په عدم باندې چا ترجیح ورکړي که نه، نو د ده دپاره څه شی پکار دی طالبه؟ الا بل محدث پکار دی، نو هغه بل محدث که بیا ممکن کې، نو هغې ممکن کې وجود او عدم دواړه برابر دي، دغه عدم ته وجود ته هم چا په عدم ترجیح ورکړي نو هلته بل محدث پکار دی، هغه هم ممکن دی. نو که دا سلسله هم داسې پسې ورځي مخکې نو تسلسل راځي، او تسلسل څه شی دی؟ باطل. نو موږ ویلي دي چې محدث د عالم حقیقت ممتنعه نشي جوړېدلی، محدث د عالم حقیقت الا ممکنه نشي جوړېدلی، ولې تسلسل راځي، نو لازما محدث د عالم دا څوک دی؟ حقیقت واجبه دی. څوک دی طالبه؟ حقیقت واجبه. نو چې هر کله اوس دلته موږ او تاسې ممکنات ثابت کړل، ومو ویل چې هلکه محدثات شته، نو د دې محدثاتو د وجود او د دې د اثبات نه بعد موږ او تاسو به استدلال قایمو په وجود د چا باندې؟ د باری تعالی باندې. نو خلک وایي چې الصانع موجودون، صانع موجود دی، نو بل ویلې ما الکه دا صانع ولی موجود دی؟ دلیل بر باندې وی لأن المصنوعات ځکه مصنوعات موجود دي، ووجود المصنوعات یا وجود المحدثات تدل على وجود الصانع. وجود د محدثات او وجود د ممکنات دا دلالت په وجود د چا باندې کوي؟ د صانع باندې کوي. نو بس بله نتیجه لاسته دا درته درغله چې باری تعالی موجود دی او د دې وجود باندې دلالت څوک کوي؟ همدغه ممکنات. څوک یې کوي؟ ولی دی وجود ته د ممکن ته چې وجود ورکړی، تاسو ته مول چې حقیقت ممتنعه وجود نشي ورکولی، ځکه هغې کې خپله امتناع پرته ده. حقیقت ممکنه وجود نشي ورکولی، ولی تسلسل راځي. نو وجود د ممکن ته چا ورکړی دی؟ حقیقت واجبه ورکړی دی چې هغه څوک دی؟ باری تعالی دی. نو په دغې اساس باندې چونکې مقصود خو زمونږ اثبات ذاتو، او دغه اثبات ذات او اثبات د صفات د باری تعالی دا موقوف ده په دې باندې چې ته یو ځل ممکنات ثابت کړي. څه شی ثابت کې؟ ځکه د ممکناتو طرف نه موږ استدلال کوو، نو چې تا ممکن نه ثابت کړی نو ته به استدلال سره کم وکې، نو ته به یو ځل ممکن ثابت کې، خو تنها په اثبات هم کار نه کېږي. ممکن چې ثابتوي نو د ممکن د اثبات سره سره لازمي ټکی په ممکن علم هم دی. هلکه ممکن به یو ستا به علم نه وي ورباندې، نو ته استدلال خو بیا نشي کولی. استدلال چې مستدل کوي نو د ده دپاره دو شیان ضروري دي، یو دا چې دا شی به موجود هم وي، او بل دا چې د ده به ورباندې علم هم وي. نو چې تا وویل ممکنات موجود دي، والعلم بها متحقق، او علم هم ورباندې څه شی دی؟ متحقق دی. نو چې ممکن موجود شه او علم ورباندې متحقق شه، نو تا ته میدان صفا شو چې هلکه ممکن موجود دی او محدث موجود دی، او زما په علم هم شته دی چې رښتیا شته. نو بیا چې مونږ وکتلې نو دا ممکنات خو چې تقسیم وکړه په خپل منځ کې اعیان او اعراض. عارض هم خپل وجود نه لري، د دې وجود تابع د غیر دی، او عین چې دی هغه ته به وجود چا ورکړی وي. نو چې هر کله اعیان او اعراض دی، او مونږ وکتل اعیان هم حادث دي
او اعراض هم حادث دي او کوم یو شی چې حادث وي نو دغه دپاره څه پکار وي محدث پکار وي والمحدث للعالم هو الله تعالی محدث د عالم دپاره څوک دی باری تعالی دی نو دی وی ځکه زه راغلم شروع مې په دغه عبارت باندې وکړله چې قال اهل الحق حقائق الاشیاء اهل حق ویلی دي چې حقایق الاشیاء ثابت دي څه معنا یعنی کوم شي ته چې موږ د ثبوت عقیده ساتو چې دا شی شته نو هغه رښتیا شته دی په نفس الامر او واقع کې داسې فرضي خبرې نه دي مثلا اسمان ته موږ د وجود عقیده ساتو نو دا داسې نه دی چې داسې فرضي خبره ده چې اسمان نه دی موجود دا رښتیا په نفس الامر کې موجود دی ځمکې ته موږ د وجود عقیده ساتو نو دا داسې نه ده چې داسې فرضي خبره ده نه رښتیا ځمکه رښتیا موجوده ده رښتیا موجوده ده همدغه رنګې اسمان راواخله انسانان راواخله وغیره چې څومره انواع د عالم دي موږ ورته عقیده د وجود ساتو نو داسې فرضي معاملې نه دي دا رښتیا موجود دي نو چې کله دې موجود کړل او بیا دې وویلې چې علم هم ورباندې شته نو چې علم هم راغی ورباندې او دوی موجود شول نو د دې د طرفه موږ استدلال کوو په دې باندې چې الله تعالی هم څه شی دی موجود دی پوه شوي تاسو په دې باندې نو دغه عبارت چې ماتن ویلی نو دا په اصل کې مقدمه د چا د مقصود ده موقوف علیه د مقصود ده او موقوف علیه د مقصود څه شی وي مقصوده ګورې ورته اوس ثم لما كان مبنى علم الكلام دی بیا هر کله چې و مبنا د علم الكلام د علم الكلام مبنا یعنی علم الكلام موقوف په چا باندې الا على الاستدلال په استدلال باندې چې په علم الكلام کې استدلال بوجود المحدثات په وجود د محدثات باندې على وجود صانع یو ځل به محدثات ثابت او دغه نه به استدلال په چا کې په وجود د صانع کې یو وتوحیده وصفاته او په دې کې استدلال په چا باندې په اثبات توحید د باری تعالی باندې او په صفات د باری تعالی باندې چې ځل ته محدثات ته ثابت کړل نو د دینه ته استدلال کې په وجود د الله تعالی د دینه ته استدلال کې په توحید د الله تعالی د دینه ته استدلال کې په وجود د صفات د باری تعالی باندې او د دینه ته استدلال کې په چا باندې په افعال د باری تعالی باندې چې ګوراز الله تعالی چې د ممکنات ته وجود ورکړي نو دا به د ذات چې خپل به موجود لري دا د ذات چې واحد به هم وي او دا د ذات چې څه شی به صفات بم لري دا د ذات چې افعال به هم لري دا ټول ته دې طرف نه منګو تاسو استدلال کو چې کله مدا وکړه نو ثم الانتقال منها الى سائر السمعيات بیا د دین استدلال د نور سمعيات لرا چالره د دین بیا استدلال چاته کو یعنی چې وزل د دا ویلا او دا ثابت کړه نو د دین بعد بیا انتقال د نور سمعيات او د سمعيات نه مراد دلایل نقلیه دي دا یو ځل ثابتو د دینه بعد بیا انتقال چاته د دلایل نقلیه وته دی نو چې دلایل نقلیه وته نو ناسب تصدیر الكتاب دا جواب دی نه یعنی مناسب د اوس تصدیر د کتاب مناسب د چې دا کتاب ته مصدر کې بالتنبیه په آگاهی باندې علی وجود ما یشاهدو په وجود د هغه شی چې تا ته پسترګو باندې ښکاری من الاعیان والاعراض دا مناسبه ده چې تو اوس وای چې لکه اعیان موجود دي او دا مناسبه ده چې ته وای اعراض موجود دي دا اعیان او اعراض دوه راغون کې لند اسانه تعبیر کوي مناسبه ده دا خبره چې ته وای چې ممکن موجود دي څه موجود دي ځکه ممکن اعیان دی څه شي دي اعراض دي کنه خود درته په تفصیل کړی دی وتحقق العلم بها او دا خبرم ثابته کی چې په ممکن باندې ګوره علم هم متحقق دی په چا باندې ممکن باندې علم متحقق دی یعنی زمونږ علم په ممکن شته زمونږ علم په اعراض هم شته او زمونږ علم په اعیان هم شته او بل د څه د پاره دا کار مناسب دی ليتوصل بذلك د دې د پاره چې ته وصل شي ورسېږي په دې سره الى معرفه ما هو المقصود الاهم معرفت چاته هغه سیست چې هغه مقصود دی او اهم دی او هغه مقصود او اهم شی څه شی الا لاندې نقطې ته وګورئ چې هغه مباحث ته چاو نو مباحث د ذات او مباحث د صفات ته چې ترسيږي نو په دغه دوه خبرو باندې دا به ځل ثابته نو فقال د اولی قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته دی وجمله اوله حقائق الاشیاء ثابت دي سمانا یعنی کوم شي ته چې موږ عقیده د وجود ساتو نو هغه په نفس الامر او واقع کې ثابت دي دا د عبارت معنا ده نور تفصیل بیا په خپل ځکه کو لاندې بیا راشي والعلم بها متحققنا او علم په دغه حقایق باندې زموږ متحقق او ثابت دی علم مهم شته دی ور باندې چې کله مو دا دوه خبرې وکړي زموږ استاد نتیجه لاس تراغله دغه نو رستو بیا موږ تاسو اثبات ذات او اثبات صفات د باری تعالی